الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين د سورة الفاتحه د تشرین مخ کې د اعوذ بالله متعلق پرون مختصر خبر وشوا. اعوذ بالله تعوذ وی اور بسم الله الرحمن الرحیم تسمیه وی. خلق ورته بسمله هم وی د مختصفی په صورت کې. په بسم الله الرحمن الرحیم کې یو سو مختصر خبر ځان سره ولي کې. یو خبر داغه خبرو نه دادا چې معرفت التسمیه پیجندل د بسم الله. دویم نمبر دے کیفیت التسمیہ. دریم نمبر دے مال اجلہ التسمیہ. سلورم نمبر دے معنی الباء فی بسم اللہ چہ دا بسم اللہ دا با سمانا دا. پنزم نمبر دے چہ دا متعلق ولی مؤخر دے تاخیر المتعلق. اور شپگم نمبر دے پر لفظ اللہ کی اختلاف چ مشتق دے او کا غیر مشتق دے. نو اولنے خبر ازان سرولی کے معرفت التسمیہ. تسمیہ پر لغت کے ست ہوئی وضع الاسم تا نم مقررولو توی تسمیہ. او فا اصطلاح کی تسمیہ ست ہوئی التلفظ ببسم اللہ لوجود امر اللہ. فا بسم اللہ باندی تلفظ کول دا اللہ سبحانہ وتعالی دا حکم دا موجود کے دو دا وجنا. لکہ قرآن کم دا دیر رازی اقرأ بسم ربک الذی خلق لولا اولولا بسم ربک الذی خلق پنم د ربستا اغذات خلقا چی تمام دنیا اغذات پیدا کرے. کل فرمائی وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. یاد کنم د رب خپل. کل فرمائی وذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا. دا عمومی الفاظ دی. کل خصوصی دا اللہ لفظ را یادی. لکہ فرمائی وذکر اسم اللہ علیہ وذکر اسم اللہ علیہ. یاد کے نم دا اللہ تعالیٰ پا دے ذبح وغیرہ باندے. کل فرمائی ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات. دید اللہ رب العالمین نم یادی. دوے میں خبر تراشے کیفیت التسمیہ یا طریقت التسمیہ. دا بسم اللہ طریقہ بسی اور کیفیت بسی گلنو. نو دا یاد ساتے دا عبادت مبنا دا عبادت مدار دا پا نقل باندے دے دا پا عقل باندے نہ دے. نو منقول پا دی کی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دے یا بسم اللہ. سوسی زبا کے منقول دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دا سوا بسم اللہ. بس دا دو سیزونا منقول دی یا نور الفاظ امشتا. لکہ قرآن کی رازی ارکبو فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا. او تاسو گورے دا ہر صورت پا افتدا کی بسم اللہ الرحمانی سیوا دا صورت توبینا. بیادے کی اختلاف دے چہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دا ہر صورت جز دے او کانا ندے. نو صحیح خبر دا معلومی کہ چہ بسم اللہ دا اللہ دا ہر صورت سر علی گلی دا سیوا دا صورت توبینا. صورت توبے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم نشتا. دین علاوہ ہر صورت سر اللہ رب العالمین صورت
بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم دنو دا کلمه را لګلې دا د آیاتو بیا په احادیث کې نور الفاظ هم شته بسم الله دا ابو هريره عنه نه روایت ده صحیح بخاری کی دا روایت نقل دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا جاء احدكم فراشه فلينفذه کله چې یو کس پتاسو کې خپل بسترې لراشي فلينفذه بصنفه صوبه 3 مرات نه دا صادر وغیرہ نه دي پدې بدري زره دا بستر دا سو ساندي او به واخې به درې ځله پیغمبر علیہ السلام فرمایي کې دې چې تیار وي یا یو ظاهريله وړو کې سیز وي تا ته په نظر نه راځي صادر سره باغ لړچی د پیغمبر علیہ السلام ټولې طریقې خپلول غواړي ګلون او دا چې یو ځل عادت کراولي بیا هیڅ ګران نه هیڅ مشقت پني خو عادت جوړول د دې پکار دي پوهیږي عادت چې یو ځل جوړ شي بیا ډیره بهتري ده پدې کې ښه نبی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ولیقل پکار د چووی بسمک رب وضعت جنبی پنوم ستا سره اے رب زمان وضعت جنبی زخپل مخ کدم خپل طرف کدم وبک ارفعه او الله ستا پنوم سره ستا په حکم سره به الله ز سر اوچتوم کستا خوخی ان امسکت نفسی فاغفر لها اللہ زہود کیگما خو کتا زما روح انیسو ان امسکت نفسی فاغفر لها نما معاف کے وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین او کزما روح دی بدن تا واپس رو لے گو سحر شو نو اے رب العالمین تا ناس سنگا دی درستا طلب خوب ندرزی گیسا او که اے اللہ تما ویخ کے روح میں راو لے گی نو دا سے فی حفاظت میں ہو کی جو سنگا حفاظت ہو دخپلو نیکانو بندگانو کے گورا پا دا حدیث بالکل دا قرآن دا اغا آیت تشریح دا چی اللہ رب العزت فرمائی اللہ یتوفى الانفس حین موتها دل تکیم اوی چه اے اللہ ان امسکت نفسی کتزما روح اونی سی دا دلیل دی ردی چه بیا ورپسی وی فاغفر لها اللہ نو بیا ما معاف کی اشارہ دا چه دا کم سڑی بارکی دا مرگ پیسل اللہ اوکی نو دا مرگ دا فیصلے پا وقت کے اللہ دا روح بدن تا نرالی گے روح پورا طریقے سر اوباسی او ځان سر اساری دا کمو خلقو چی دا عقیدہ دا چی روح دا بدن نا اوزی نا بلکہ دا پا دے بدن کے راجم شی حبس روح والا عقیدہ دا دا قرآن دا آیت الزمر او دا دے حدیث نا مکمل خلاف دا او کم خلق چوئی چی روح بدن تا دا سے راضی چی اعادہ دا روح کی گی پشان دا حیاتی دنیاوی نو دا عقیدہ ہم دا دی حدیث او دا آیت الزمر نا مکمل خلاف دا زکا دا مڑی بارکی وی ان امسکت نفسی او دا جواندی بارکی وی ان ارسلتها ارسال او امساک دا یوب المنافی دی مڑی تا مڑی دا پارا امساک دے او دا اود دا پارا بیا ارسال کی گی نو امساک او ارسال دا یوب المنافی ذکر کرو کدا دوارا یو شی گنے نو پا کلام دا اللہ رب العزت کے با اجتماع دا زدین راشی اور دا محال دا او بلا یو دعا ہمشتا پا احادیثو کی چکل سملی نو دا سے بوئے اللہم بسمک رب وضعت جنبی اللہ ستا دا نم پا وجبان دے زخپل اڑخ و خپل سرگ دم زما پاسول او زما ملکول
اے رب العالمین دا ستا په اختیار کې. او بل یو حدیث شریف کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سار و باخام دا دعا وائے بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. دا چې څوک وای نو دله به هیڅ چیز ضرر او تکلیف نه ورکوي. مسنون اذکار کوي نو بسم الله شروع کوم په نوم د الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. خجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طریقه داوا چې هغه به بسم الله الرحمن الرحیم وایلا په نیکو کارونو شروع کولو کې. او سوال راځي چې را بسم الله الرحمن الرحیم مونږ وایو ولې څه وجه نه مونږ بسم الله الرحمن الرحیم وایو؟ دې ته وایي ما لاجله التسمیه. ولې مونږ بسم الله وایو؟ نو اوله خبره دی کې دا ده لحصول البرکه، د برکت د حاصلولو دپاره مونږ بسم الله الرحمن الرحیم وایو. والاستعانة من الله، او د استعانت د الله نه د امداد حاصلولو د وجنه مونږ بسم الله الرحمن الرحیم وایو. چې هر کار کې د الله نه امداد حاصله او په هر کار کې د الله رب العالمین د طرف نه په هغه کار کې برکت حاصله، نو د الله د امداد او د برکت حاصلولو دپاره بسم الله الرحمن الرحیم وایا. او بل فائدہ په بسم الله کې دا ده چې کله په یو کار باندې ته بسم الله اوې او بسم الله سره د یو کار شروع کو نو دې کې خپل ځان عاجزه کول دی الله ته. دې کې اشاره ده دې خبره طرف ته چې اے رب العالمین زه خو تا ته محتاج یما، کستا د طرف نه برکت ما سره شامل نشي، او اے الله په دې کار کې ستا امداد ما سره شامل نشي، نو اے الله زه خو زیرو یم، زه خو صفر یم، سوپر پاور او طاقتمند ذات خو ته اے الله خپل برکات او مدد ما ته متوجه کا. نو دې کې د بنده عاجزی ده چې اے الله زه نیم. او د بندگانو په صفاتو کې الله سبحانه و تعالی په عاجزه ډېر خوشحالي. پس خوشحاليږي لکو په عاجزه باندې الله خوشحاليږي. د الله لوی بیانوا په دې خوشحاليږي او د خپل ځان عاجزي بیانوا په دې باندې الله سبحانه و تعالی ډېر خوشحاليږي. بل دې سره برکت خو په دې وجم راځي چې ابو داود شریف کې حدیث دی، اگر چې حدیث په دې سند باندې کلام شتا او کمزوري ورکې ده چې کل امر ذی بال، ار هغه کار چې شان والا وي بال دې زړه ته موي ښه کم کار چې زړه کې توغړیږي را توغړیږي. کل امر ذی بال، ار هغه کار چې شان والا وي او زړه کې اوړي راوړي. لا يبدأ فيه بذكر الله وبسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع. چې په بسم الله په شروع نکړي شي او په بسم الله په شروع نکړي شي نو فهو ابتر، دا لنډي بوچی وي. اقطع اجزم روایت هم شته. نو په هر کار به ګلونو بسم الله وای. بسم الله ته خلق وي غرونم نټینګي اورېدلې دي بسم الله ته غرونم نټینګيږي. اشاره د دې خبره طرف ته چې په بسم الله کې ډېر لوی کمالات الله سبحانه و تعالی یې په بسم الله سره بدر تکار اسانيږي. نو دی وجنه قران هم د بسم الله نه شروع. او ابي سلمہ رضی الله تعالی عنہ وی كنت في حجر رسول الله صلی الله علیه وسلم. سلورم خبر دا یاد وساته چې په بسم الله کې زلالت او تذلیل د شیطان دی. شیطان په بسم الله سره ذلیل کیږي او شیطان په بسم الله سره رسوا کیږي.
نو هغه وی چې زه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په اجره کې وم. ابي سلمہ وی وکانت یدی تطیش فی الصحبه، ما به دې پلیټ کې ټال مټول کول چې خوراک به مې کو. فقال لي یا غلام، ما ته پیغمبر علیه السلام وی چې اے وړکیا سم الله د رب العالمین نوم والا وکل بیمینک په خلاص خوراک کوا وکل مما یلیک او د خپل مخې نه خوره. اول به بسم الله وې چې روټه ته کېنه دا نه چې یو څلور روټه د پوزې لاندې کې ولا کلمه د وطني ویلې الا سالن بعد یې ته نور روله نه، اول بسم الله وایا او بیا سوی چکل د بسم الله وی وکل بیمینک نو په خلاص خردانه چې په ګس لاس بلچې اړه مې پوزې لاله باندې وای کی کنه. او بیا وی وکل مما یلیک د خپل مخ نه خورا، دانه چې د بل مخ ته پټې پروت دی او طالب وته وی لکه دغه پکی ته وګوره چې اغال ته وګوري ته پلیټ راتاو کې پټې ځان تکي وخه د پوزې لاندې کی نه کل مما یلیک د خپل مخ نه خورا، دا نه چې بل ځای کې بوټي ویني بیا ورته ټول تاویږي خو هغه غوښه دې نه راوچته پوهېږئ کو طالبانو. نو دا تاسو ته آداب د روټۍ ښیي. څه ښیي دته؟ آداب د روټۍ. او دومره مه خوره چې بیا پاسېدی نه شي او په معده دې بوج شي. یو څو نوړی که کمې وخورې نو ګناهګارېږې نه ښه. هغه یو طالب چې کم دی نو پلیټ بیخي صفا کو ویدا پلیټ به صفا کوي ویدا مکه صفا کول دي. بل طالب ورپسې پلیټ وویشته وي دا مدینه و سره هم صفا که نو دومره بیخي توبې به پې نه وباسي چې خپله معده پې خرابه کړي. ښه ګلونو بل بسم الله الرحمن الرحیم به وی. هغه صحابي وایي زه پیغمبر علیه السلام سره ناست وم په سورلی نو هغه اسپې یا هغه سورلی مستی شروع کړه غوباړې ورته خلک وایي چې هغه غوباړې شروع کو نو دی وایي چې دی یو کس وایي چې تعس الشیطان، شیطان راله څاروی په غضب کو، شیطان راله څاروی ګډ وډ کو کنه. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې لا تفعل، داسې مه کوه فإنه يتعاظم اذا قلت ذلك. ته چې ووایې چې شیطان راله څاروی په اړي کو، شیطان راله څاروی په ټکره کو، شیطان راته څاروی په غضب کو نو یتعاظم شیطان په دې سره ډېر لوی شي چې وګوره ما هم د خیر او د شر مالک ګڼي زمام سوا کو اختیار بني. خلک وایي د شیطان غوږونه دې کاڼي شي که نه دې سره هم شیطان غټېږي چې وګوره زم څه شی یم. نو داسې به نه وی بلکې دی دومره غټ شي دې سره حتی یصیر مثل الجبل د غره غونده کې دا شیطان غټ شي او خوشحاله شي چې وګوره زما مدحه وکړه. بیا فرمایي ویقول دا شیطان استاذ وی بقوتی صرعته په خپل زور باندې مې د اس نه یو دوه خطا کړه دی مې په ټکره کو. واذا قلت بسم الله او چې کله سورلی روانه شي اس په دې لتې وي خر او خره دې لتې وي غوا دې لتې وي نو ته وایه بسم الله د الله په نوم پې سورلی شروع کول. تصاغره پی دا شیطان داسې وړوکي شي چې ما ته یې پکې اډو شپېلې ونه وه زیړو څه کې شمار نه کړم څه ناسمه کم خو به را کړو که نه. مشهوره خبره ده وي آتی بیمارو حتیم لیدلی دی حتی بیمارو نو نور آتیانې تپوس لتله نو میږیم ګاډي ته وروختو نو آتیانو ورته وایي ته څه کوې لکه چې ګاډي ته راوختې او ورته وایي هسپتال دی وي که وینې ته حاجت شو وینه به دې پلار ورکوي عقل کوي میږي ته ګوره او اتیلې وینې ورکوله ته ګوره. نو بهرحال شیطان ته ګوره او د شر او د خیر اختیار ته ګوره
تب بسم الله وې تصاغر نو چې کله ته بسم الله وې تصاغر نو د شیطان وړو کی حتی یکون مثل الذباب تر دې چې دا شیطان دا پشان د شي د ماشي او د مچ غوند وړو کی په خبره باندې پوهیږي وړو کی شي او ذلیل شي نو بسم الله په بار کار کې وایي کنه ار د خیر کار چې شروع کې نو بسم الله وای دا نه چې پردي وږي ماته وته چې بسم الله وایي کنه نه په پردو وګو په پردو غنو به بسم الله نه وي یا چې پردي باغ ته ورغلی او نشپاته را شو کې وای چې بسم الله نه په نیک کار به بسم الله وای پويږي خجي الرابع سلورم خبره په بسم الله کې په دې باب باندې را نو صحیح خبردار چې دا بعد استعانت او د امداد د بار د شرع میں تعامل کی راضی الباء للاستعانه كتبت بالقلم نو بسم الله دا زکوي چې دې کې رد په مشرکانو باندې مشرکانو به یو کار کو نو مشرکانو به بسم الله والعزى د لات په نوم شروع کوم او د عزى په نوم شروع کوم نو اسلام دا حکم کو په مشرکانو رد کو چې بسم الله الرحمن الرحیم شروع د الله په نوم کوا د بابا په نوم باندې د جن او د ملک او د فرشتي په نوم باندې برکت مغواړه امداد مغواړه امداد چغواړه نو یو د رب العالمین په نوم وغواړه بسم الله الرحمن الرحیم بیا پدې کې غټ باسته چې دا متعلق بددي شي نو بسم الله اقرأ د الله په نوم زلولم بسم الله اكتب د الله په نوم لیکل شروع کوم بسم الله اشرع د الله په نوم باندې د الله په امداد سره زدا کار چې کم دنو هغه شروع کوما بيد الله نه زده هیڅ چانه امداد نه واړم بیا څوک وی چې دا مشتق دی او څوک وی نه دی څوک چې وی دین او څوک وی چې دا د ولها یو لهونه مشتق دی او څوک وی چې نه دا د الها یعلهونه مشتق دی نو بهر حال په لفظ الله کې دغه اختلاف دی او صحیح د اخکاری چې لفظ الله غیر مشتق دی نو عرض داده چې د هر کار په شروع کولو کې به بسم الله وي بسم الله خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم الرحمن چې عام مهربان دی په دنیا کې په مسلمان او کافر الرحیم خاص مهربان به په آخرت کې صرف په مسلمانانو ترجمه ته وخت اورم دنا بسم الله خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم الرحمن چې عام مهربان دی دنیا کې په مسلمان او کافر الرحیم او خاص مهربان به په آخرت کې په مسلمانانو